السلام علیکم. امید دارم چې ټول به ټیک ټاک او برابر یاستئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. دا کومه ویډیو چې تاسو ته په دې سیټ کې ښکاري دا د رجب طیب اردوان ویډیو ده، کوم چې د ترکي صدر دی. تاسو ته معلومه وي چې دا درېیمه یا څلورمه پیره ده چې د ترکي کې انتخابات وګټل. د دې اصل وجه څه ده دا به موږ او تاسو نن په دې ویډیو کې ډسکس کوو چې رجب طیب اردوان سره د خپل عوام ولې دومره مینه او محبت کوي. نو د دې ټول نه غټه وجه دا ده چې څنګه زموږ او ستاسو ملک پاکستان دغه شان په مشکلاتو کې راګیر دی، یو قسمه په غلامۍ کې موږ یستو. دغه شان ترکي زموږ نه بدتر حالاتو چې کله طیب اردوان صاحب راغلی او هغه صدر جوړ چې د کله نه د ترکي صدر رجب طیب اردوان صاحب شو، نو هغه خپل قوم ته د غلامۍ نه نجات ورکړو او ازادي ورکړه، او یقیني هغه ته خپل قوم ته حقیقي ازادي ورکړه چې د کوم په وجه باندې هغه خپل ترکي چې کوم ملک دی هغه د ترقۍ په لار باندې ګامزن کو. یو ملک هم بغیر د حقیقي ازادۍ نه ترقي نشي کوي څو پورې چې هغه د غلامۍ نه آزاد شوي نه. د دې وجې نه طیب اردوان صاحب په تمامه دنیا کې د تمام ملکونو والا ډېر زیات عزت کوي، ولې چې هغه خپل سر او د خپل قوم سر دا هیڅ چاته هم ښکته نه غواړي. تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چې د هغه څخه خپل د ترکي عوام څومره مینه او محبت کوي، او د خپل مینې محبت رای او د خپلې مینې او محبت اظهار هغه د وډ په ذریعه سره هغه د طیب اردوان صاحب څخه ښکاره کوي. ګرانو مینهوالو، دغه نننۍ ویډیو وه، دغه کې موږ تاسو ته هم دغه یو سبق دی چې د څه وجې نه د تمامې دنیا قوم د تمامې دنیا ملکونه دا د یو ملک او د یو صدر عزت کوي. د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې دغه صدر او دغه ملک به د هیڅ چا غلامي هم نه کوي. هغې دعا سره چې چېرته مو اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ، او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. پاکستان زنده باد. الله حافظ. والسلام.